حدیث شریف کې راغلی دی چې ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار، چې د قیامت په ورځ به د هغه خلکو ته الله د رحمت په نظر نه ګوري د کومو انسانانو چې د نارینه وو پرتوګو پینسې د خپل پټکي نه د پنډۍ او د پټکي نه ښکتي، نو د هغه به دغه ځینې په جهنم په اور کې سوځولی شي. دا حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې د مسلمان صادر کاغه پاجامه ده، کاغه جبه ده، کاغه پتلون دی، کاغه پینټ دی، کاغه ټراوزر دی، هر قسم سیز دی خو چې هغه د پنډۍ نه ښکته وي نو دا د جهنم سبب ګرځي. او که یو سړی د پنډۍ او د دې ګیټۍ نو بر ساتي، معمولی دی ګټي او دی پنډۍ طرف ته نږدې، نو په دې کې حرج نشته. او چې کوم انسانان د دین لاندې ساتي دی پټکي چې کوم د تیرا ډوکې د دین لاندې ساتي، نو دا د جهنم د اور یو حصہ ده. اکثر خلک نن سبا غټان خلک، نن سبا پیشوران خلک، نن سبا نوکر پیشه او تجارتګر خلک، نن سبا ینګ جنریشن هغه ټول په دې کې اخته دي ان تر دې چې منزل راشي نو پینسي ښکتي. نو دا تکبر علامه ده د قیامت پر ورځ بدوي ته الله پاک د خپل رحمت په نظر نه ګوري. د تصویر نه هم تاسو ته معلومیږي چې خاص ظاهرا چې د دې پنډۍ طرف چې دې طرف ته دغه ځای پوری دا مستحب ده، او کله اډو کې لږ معمولی پورته نو دا د اجازه شته، خو کله دې اډو کې نخکته شو نو دا حرام ده. تخنه ورته په اردو کې وایي. نو د دې نه بره ساتل، د دې ګټۍ نه بره ساتل، دواړه طرف ته د خپې د پوندې نه اوچتې چې کومه ګټۍ دواړه طرف ته دي د دې نه بره پینسه ساتل، کاغه پتون دی ماته ستوي، کاغه پینټ دی، کاغه ټراوزر دی، کاغه پاجامه ده، کاغه پرتوک پینسه ده، هر قسم چې دی دا زموږ استاد لپاره خاص نه دی چې موږ صرف د باندې په ټیم کې بس پینسې راوچلي ګناه. په هر حالت کې د مرد نارینه لپاره د زنانو لپاره دا نه ده، د نارینه لپاره دا لازم ده چې هغه دا بر وساتي. او دا حدیث سنن ابي داود ذکر کړی و 4095 کې په باب فی قدر موضع الازار کې دا حدیث صحیح حدیث دی. په دې باندې عمل درآمد کول پکار دی. وما علینا الا البلاغ.